ما دا ورور د قیامت ولید لکه په دې چت ولاړو دا هر څه ولید لکه دغه د قیامت نشانی دی وروره. کدی زما په مخ کې چې چوتول کنه نو ما زما ما د چوتول او ماته واپس دي سوري ته لاس اچول نو لکه د دې نه بل غټه سخته برازي پتا د دې نه بل غټه نه او اسه مطلب دا دی چې قیامت په د جمعې په ورځ راځي د هم د جمعې ورځ وا قیامت په دی د جی چې دی نو د بچي د خویندې د مور پلار د ترونه د کاکیګانې دا ټوټل جیتلی دي په دې کې د یو تر د دې جی بچوي دی چې دغه سلور بچي دي یوې د تر زوی بچوي دی یوې ترې بچوي د ترې سلور بچي دي او دې چې ونو دی دا هغوی نه دا جاینټ فیملی وټوله خو پای کې بیا چې ونو د دې پلار جدا اوسېدو او دا درې چې ونو دا جدا اوسېدل نو د دې په کور کې چې دی نو صرف واحد دی پاتې شوی دی او د بلې فیملی کې چې دی نو شپږ کسه پاتې شوي دي. په ملیشا کې ما 2 کاله مې شو او جمعې په ورځ باندې زه کور ته راتلم واده پروګرام اتوار په ورځ باندې د اتوار په ورځ واده جی او جمعې په ورځ ملیشیا نه راتلې جمعې په ورځ ملیشیا نه والد صاحب راپسې راغله او یو مې بل ورور هغه راپسې راغلی نو وی لار راته سواړی ته چې رالو تره مې رنګ وکړو وي سیلاب راغلی کور هر څه یې وړو هېڅ هم نشته سواړی ته چې راورسېدې جی تره در پسې رنګ وکړو چې کور نشته کور نشته هر څه یې وړي دي هېڅ پکې هم نشته انسانان هم وړي دي کور یو شی هم نشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د بیان ورکول غواړم د پاکستان عوام ته د خپلو سیلاب ځپلو خلکو ته د بونیر د عوام ته زه په خپله اوسېږم دلته په بونیر کې خو زما په زړه کې یو درد پیدا شوی دی د پرون راسي چې زه د بټۍ کلي مقبرې ته لاړم هلته د بهر کسان لګیا دي مړي خښۍ خدمت کوي دا موږ له راغلي دي دا زموږ وروڼه دي پښتانه دي مسلمانان دي خو زموږ د دې ګدیزو خلک چې کوم دي زما په شان غریب عوام دي یا مالدار دي هغه یونیورسټو والا کسان دي پاکو کپړو والا هغوی به په خپل تور باندې امداد کوي خو زموږ د غریبانانو خلکو له پکار دی چې دوی دلته کباړونه او لرګي نه راغونډوي دا د لرګو او د کباړونو د غونډولو وخت نه دی دا مړي کتل غواړي دا مړي خښول غواړي د دوی په مقبره کې خدمت کول غواړي او د دوی د دې شګو نه د راویستلو خدمت په زرګونو کسان غیب دي په سوونو میلاو شوي دي ټیک دا ما واورېدل چې 5-6 کسان دا په دې سیلاب کې وړی شوي دي اوبو وړي دي په دې کې محدود کسان یعنی پشمار کسان مونږ شوي او بېشماره غیب دي څوک یې د تورغر نه اړولي څوک یې اباسین ته رسولي څوک به سلطان وس په خاوره پراته وي څوک به په بایي کلي کې پراته وي خو دا خلک لګیا دي ځان له کباړونه غونډوي او څوک ځان له لرګي راغونډوي نو مهرباني وکئ او زما دا د زړه یو درد بیانومه چې دا خلک د پاس یو د خپل مړي دی را پیدا کړي راشن بره مستحق خلکو ته رسي راشن خلکو ته رسي خو د چا چې کورونه وران شوي دي نو هغوی نشته نو راشن هغه خلکو ته میلاویږي چې د هغوی کورونه آباد دي او مطلب کوس د خدمتګارو کسانو ته راشن ورکړي نو صحیح ده ولې کور کلی پرېښې بچي پرېښې ښځې پرېښې او دلته لګیا خدمت کوي نو که دوی دا راشن وخوري او دوی ته دا خوراک میلاو شي نو صحیح ده خو که یو سړي کور آباد دی مطلب نقصان یې نه دی شوی او دی دا خوراکونه خوري نو دا په ده باندې بالکل حرام دی.